خانګي یا کورنۍ تقسیم څه ته وایي؟ سرکاري تقسیم څه ته وایي؟ دا د کوم قوانینو د لاندې کیږي؟ خانګي تقسیم ته به قانوني حیثیت څنګه حاصلیږي؟ د تقسیم په وخت په د کومو لوازماتو خیال ساتل پکاري؟ د تقسیم دپاره د کوم ډاکومنټ ضرورت دی؟ د کومو ځمکو د کومو آبادو تقسیم کیدی شي، د کومو نشي کیدی؟ د تقسیم نه مخکې په خسره نمبر کې د مالکانو څه حیثیتي، د قبضې څه حیثیتي؟ دا دین علاوه نورې هم خبرې د آبادي لپاره د ځمکې لپاره دا به ان شاء الله تعالی دا به موږ نن زده کوو. او د مخکې ته د تلو نه زما درخواست دا دی تاسو خبره پوره واورئ، نو تاسو ته به ستاسو د ټولو سوالونو جوابونه میلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. جاینټ اونر، مشترکه مالکان چې د هغوی یو نمبر یا دو نمبر هر څومره نمبر چې خو چې مشترکه مالکانی او د ځمکو تقسیم سرکاري تور نه شوی. سرکاري تقسیم دی ته وایي چې یو مالک یا ډیرو مالکانو د سیکشن 135 لینډ ریونیو ایکټ لاندې ریونیو ډپارټمنټ ته یعنی تحصیلدار ایسی ته پاسلی کې درخواست نی ورکړی او هغه د ریونیو ډپارټمنټ د تحصیلدار او د پټوار په ذریعہ باندې پراپر تقسیم نه کړي، نو دا سرکاري تقسیم نه دی شوی. د سرکاري تقسیم لپاره دغه 135 تلاندې درخواست انتهایی ضروری دی. د درخواست لپاره پر جمعبندي زیر کار او نقشجات او د دین علاوه پر د قبضه او دا انتهایی اهم ډاکومنټ دا پکار دی چې دا ته د ریونیو محکمې نه دا حاصل کی او د دین وروستو د هغې یو پراپر آرډر او د هغې پراپر آرډر نه وروستو سرکاري تقسیم په اصلي کې دې ته سرکاري تقسیم وایي، کوم چې د 135 تلاندې وشي. دویم نمبر تقسیم چې موږ ته کورنۍ یا خانګي تقسیم وایو، دا په اصلي کې هغه تقسیم ته په کور کې خلک وایي چې یاره یو ورور ته یو اونر ته یو مالک ته یو طرف خولي او بل طرف ته بل طرف. خو دې ته قانون الغې نه خانګي تقسیم وایي چې د دپا 147 لینډ ریونیو ایکټ دا مالکان په دې خسره کې ټول مالکان دا په اصلي کې تحریري تقسیم نامه د هغې ځمکو د هغې آبادۍ نقشه او فرد دا په اصلي کې راوالي او هغه تحریرنامه د ایسی په عدالت کې درخواست ورسره وکړي او هغه موقع ته پټواریان ولیږي او هغوی دا کنفرم کړي، نو د هغې نه وروستو دغې خانګي تقسیم ته په اصلي کې سرکاري تقسیم حیثیت حاصل شي او د دې قانوني حیثیت وګرځي. تر څو پورې چې دا نه شوی نو د هغې خانګي تقسیم هېڅ حیثیت نشته کوم چې په کور کې خلکو کړي، تر څو پورې د 147 تلاندې قانوني حیثیت دی له نه ورکړي. د تقسیم په دوران کې د هغې لوازماتو خیال ساتل پکار دي چې د ځمکې د ویلیو حیثیت ته کتل پکار دي، د ځمکې د اوبو د لارې نهري یا د ټوبل او دغه شانتې د ځمکې ته د تلو د لار دا حیثیتونه دا به مد نظر ساتي، نو په دې کې به دننه تقسیم په دې کې کیږي. اگر چې دومره لویه ځمکه وي چې فرض که 100 کنالي او د یو مالک په دې کې 15 مرلي او د بل مالک په دې کې 3 مرلي او 10 مرلي او د یو مالک 99 کنالي، نو 99 کنال مالک او د یوې او د 2 مرلو د مالک دواړو تقسیم به د دې داسې کیږي چې دوی ټولو ته لارو مزه دی، دوی ته اوبه مزه دي او د دوی مارکیټ ویلیو چې دا چې دام یو شانی. تقسیم په دوران کې به د دې خبرو خیال ساتل پکاري تر څو پورې چې دا تقسیم کورنۍ یا سرکاري دا شوی نه، نو تر هغې پورې ټول مالکان په دې ځمکه کې دا د هر یو انچ مالکان ګڼلی کیږي، د یو قبضه د ټولو مالکانو قبضه ګڼلی کیږي او داسې پرایویټلی که خلکو ځان له یو غاړه قبضه کړي او بله غاړه، خو دا چې تر څو پورې دا تقسیم نه شوی نو یو سړی هم هغه ته دا اجازت نشته
چې په یو نمبر کې هغه ځان له څه داسې ښه ځای قبضه کړي، ځان له پکې آبادي وکړي، تر څو پورې چې نورو مالکانو دوی ته اجازت نه وي ورکړی، نو دی په دې ځای کې د هغوی د اجازت نه بغیر څه کار کولی نه شي. او بیا کومې ځمکې تقسیمېدی شي، کومې نه شي تقسیمېدی، د تقسیم په دې حواله سره څه طریقه ده، په قانون په دې باره کې څه وایي، په دې کې سټی څنګه راتلی شي، دا به انشاءالله تعالی مونږ په روان ویډیو کې زده کوو. د خپل حق زده کولو دپاره تاسو کوشش وکئ چې خپل حق زده کئ او بیا په هغې باندې د عمل کولو کوشش شروع کئ، نو انشاءالله تعالی تاسو ته به خپل حق میلاو هم شي او بل سړي ته به هم ستاسو په وجه باندې هغه ته به خپل حق ورسي. وما علینا الا البلاغ.